أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. يا منظور يا چینی چوری يا منظور يا چور کی چوری يا منظور سینا زوری يا منظور سینا زوری يا منظور نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رونو کوشش کو چې ډېر مختصر خبرې وکړو ځکه تاسو به بیا لرې ځایونو ته هم ځئ کلو ته به هم ځئ او دا خبرو کولو نه مخکې زه د دې بازار څومره دکانداران چې دي د دې اول شکریا ادا کوم چې مونږ مسلسل دلته په دې 2 میاشتو کې څو جلسې وکړې او خامخا دوی ته څه نه څه تکلیف ملاویږي او دې هغه تکلیف په روڼ تندي باندې برداشت کوي او زمونږ دې جلسو ته په خیر راغلی وای او برداشت کوي دا تکلیف زمونږ د دې شکریا ادا کوو. دویمه خبره دا درلو چې د ګرانۍ خلاف مسلسل چې پاکستان جوړ شوی دی او د پیسې قیمت غورځېږي او د سیزونو قیمت اوچتېږي خاص طور باندې هغه سیزونو قیمت چې هغه د نورو ملکونو نه دلته درآمد کېږي کم اشیاء چې دلته خپل پیدا کېږي مثلا غنم او داسې نور اناج چې کوم د دې ملک پیداوار دی هغه مسلسل ارزانېږي د هغې وجه دا ده چې د دې ملک زمیندار ته د هغې نقصان میلاویږي او کوم څیزونه چې د بهر ملکونو نه دلته راځي هغه مسلسل د هغې قیمت کې اضافه کېږي د هغې مطلب دا دی چې نورو ملکونو ته او بهرني کمپنیانو ته او بین الاقوامي کمپنیانو ته د دې ملک دا ملک عوام نه چونی شي د دې جیبونو باندې ډاکې واچولی شي او هغه کمپنیانو ته او هغه ملکونو ته د هغې فایده ملو شي. تاسو به او دا زمونږ بدقسمتي د دې قوم ده چې هر یو حکومت راځي د هغې هم دا فوکس وي چې د دې ملک د خلکو د جیبونو نه به پیسې څنګه وباسو خپلې بوجۍ به ډکې کړو او د خپلو بهرنیو ملګرو بوجۍ به ډکې کړو. نو دا په دې پاکستان کې جماعت اسلامي واحد داسې جماعت دی داسې پارټي ده چې د عوامو سره په هر مشکل کې ولاړ دی په هر تکلیف کې د عوامو ژبه جوړېږي د عوامو د زړه اواز جوړېږي او د هر وخت اقتدار ته د هر وخت حکمران ته خپل د دې قوم اواز ورسوي نور بیا په دې قوم باندې واپس مونږ د هغې انجام پرېږدو. دا بدقسمتي ده چې دا قوم بیا 15 کاله پس فیصله کوي نو غلطه فیصله کوي. دا یو طرف ته دا قوم په خپله دا خلک په خپل ځان مسلط کوي. دا قوم سکال مونږ چې دا خبره کوو نو دا قوم وایي چې سکال مونږ داسې فیصله نه وه کړې خو بیا 45 په ځای باندې 47 راغو هغه فیصلې ټولې بدلې شوې دا مونږ منو خو دا قوم بیا بې حسه داسې شو چې د دې خلاف بیا راونوتو چې مونږ فیصله داسې نه وه کړې داسې هم کړې وه او تاسو اعلانونه د MP او د MNA چا چې بېللې وه نو هغه له هم ګټه ورکړو چا چې ګټلې وه هغه هم بیلات کې راوستو. خو دې حکمرانانو ته مونږ دا وایو چې دا قوم هغه کار ته مه مجبوروئ چې دا قوم بغاوت وکړي او دا قوم د هر څه تل پټ کړي او د بنګلادیش غوندې هر څه ختم کړي او یو بالکل یو نوی حکومت جوړ کړي. دا بیا هغه طرف ته ور روان دی. دې قوم ته مونږ دې حکومت ته مونږ دا وایو چې دا هغه وخت راتلو نه مخکې چې تا ته بیا تېښتې لار هم نه وي چې ستا ناشته او ستا لنچ ستا
ناشتا په ټیبل پروت وي او درته وویلی شي چې بھئی ناشتا او لنچ دې مه کوو قوم ستا محل ته راننوتی دی او زه تخته او یا تا ته د تېښتې موقع میلو نه شي نو حکمران ته موږ دا وایو چې مخکې د دې نه چې داسې وخت راشي نو دې قوم باندې رحم وکړه هر ارزاني راوله دې ملک کې ارزاني راوله بالاخر به دا قوم بغاوت کوي رونو دا اواز یوازې د جماعت اسلامي نه دی دا اواز د دې ټول قوم دی په هر بیټک کې په هر حجره کې په سوشل میډیا باندې باقاعده پوسټونه په دې کېږي چې دا قوم مایوسه دی د دې حکمرانانو نه مایوسه دی د دې ملک مستقبل دی بالکل سوالیه نشان کړی دی دې حالاتو کې د پاکستان ملک باندې په مستقبل باندې خبرې کېږي روانې دي نو زما عزیزانو د پېښور خلکو د جماعت اسلامي کارکنانو مونږ دې حکومت ته نن دا وارننګ ورکوو چې د هغه وخته مخکې چې دا قوم د هر ښار نه ډلې ډلې راوځي او ستا د محلونو مخ کوي او تا بیا ګرفتارۍ او بیا تا له د تېښتې موقع نه ورکوي نو ته دې ملک په دې قوم باندې د ظلم په ځای باندې دوی سره انصاف وکړه د دې په جیبونو باندې چې تا کومه ډاکه لګې ډاکې نه لاس واخله او دې ملک ته اسانیانې ورکړه دې ملک ته دې قوم ته امن ورکړه مختصر الفاظو کې خپله خبره کېښوه زمونږ سره دلته دا کاشف اعظم صاحب زما به خیر سوال جواب باندې پوه شوی هغه ته درخواست دی چې دلته سټیج ته راشي کاشف اعظم صاحب سابق وزیر کاشف اعظم صاحب درخواست دی چې سټیج ته راشي محترم مولانا حنیف الله صاحب ډپټي جنرل سیکرټري جماعت اسلامي صوبه خیبر پختونخوا هغې ته هم گزارش دی چې بره سټیج ته راشي وروڼو زمونږ سره په دې جلسهګاه کې منتخب عوامي نمایندگان حاجی طاهر زرین صاحب ایوب قریشی صاحب نور غلام افریدی صاحب شاهنواز خان هغه موجود دی او د خپل علاقو نه د جلوسو په شکل کې دلته شریک دي مونږ هغې ته هم خوش آمدید وایو زمونږ سره د ان عمرا او عبدالبصیر بھائی د ان 28 جنرل سیکرټري د په قیادت کې جلوس دلته شریک شوی دی وروڼو د مقرر راغوښتو نه مخکې ما له د څو نارو جواب راکړی نعره تکبیر شاته یاسر بھائی او نوابزاده آواز رانغو اوچت آواز سره ما له جواب راکړی نعره تکبیر نعره تکبیر رهبر و رهنما رهبر و رهنما زه اوس دعوت ورکوم د پېښور د ځوانانو صدر پېښور ځوانانو صدر اسامه امیر رور ته چې هغه راشي او دلته د پېښور ځوانانو ته مخاطب شي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم نننی دا احتجاج دا د پټرول د قیمتونو د بجلی او د چینی قیمتونو خلاف هم دی خدا اصل کې د الیټ کیپچر خلاف دی هغه ظالم واکداران حکمرانان هغه نالایق اور نااهل او دا هغه خود غرض اور به حصه طبقه ده چې دی د عوامو د ژوند د هر اړخ نه هغه سکون اخیستی دی په روزانه بنیاد باندې یوه سانحه ده د امن و امان صورتحال ستاسو مخې ته دی او د دې نه علاوه د کرپشن روزانه یوه نوې کیسه زموږ مخې ته او دا چې ډېرې دي دعوې کولې چې موږ جوړې پنجاب او راولپنډي صورتحال بدل کو هغې کې هم چې پرون نه کم صورتحال روان دی چې خوړونو ته جوړ شوي دي هلته کې سیلاب غونته کې صورتحال دی دا هغه حکمرانان دي چې دې هر قسمه ټیکسونه په دې عوام باندې لګوي دي په مختلفو استحصالي هتکنډې استعمالي او دې دلته کې زموږ مشران شوي دي او څومره وخت شو دا 70 کالو دغه داستان دی چې په دې باندې ما او تا نه پوهېږو افسوس دی په دې خبره باندې چې دا د پټرول قیمتونه دا څه دي په عالمي منډۍ کې خو د پټرول قیمتونه په ښکته را روان دي او دلته پاکستان کې پټرول قیمتونه اوچتېږي دا د عوام په جیب باندې ډاکه ده دا طالب علم په کتاب باندې ډاکه ده دا په مزدورۍ باندې ډاکه ده او حیرت خبره دا ده چې څومره زور دی دا عوامو ته دی د دې غټانو په سهولیات کې
دا غي په بانک بیلنس کې دا غي په هر قسم آسایشو کې حکمیران لا هغې دپاره پټرول فری دي هغې چې هر قسمه پټرول څومره پټرول استعمالي په هغې کې هېڅ قسمه کمی نشته خو که زور دی که د هغې څومره زور دی دا عام عوامو ته را روان دی زمارونو خبره دغه ده چې دا که په صوبایي حکومت دی که وفاقي حکومت دی دا هغه کرپټ اور ناعیل حکومت دی چې دوی په نمبر باریان یې واغستی او که څوک غرق شو تباه شو دا عام عوام دي د دې خلاف به جدوجهد کول غواړي د دې خلاف به راووتل غواړي او دوی له به یو شکست ورکول غواړي هله به دا استحصالي نظام ختمیږي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین ځان له په پاکستان کې د 17 ارب ډالر سالانه د دوی په عیاشانو باندې لګي د دوی په فری پټرولو باندې لګي د دوی په فری ګیس باندې لګي د دوی په فری ګاډو باندې لګي د دوی په غرب عیاشانو باندې لګي حقیقت دا دی چې د پی ټي آی قیادت دی غوړ سرداران نوابان اور باپان دي چې د پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ او د پی ډي ایم قیادت دی غوټه دی لیول خلک دي هغوی د غریبانو د درد نه دي خبر دا اوس چې کوم دی اضافه وکړه دا بلکل ناروا اضافه یې وکړه د دې هېڅ ضرورت نشته دی دا چیني چې زموږ خپل ملک پیداوار دی دا ظالمان چې دلته مافیاز دې قوم دې پارټیان ورته ټکټونه ورکړي دي او دې عوام ورته ووټونه ورکړي دي او دا د مافیاز په صورت کې چیني چې کله پیدا شي نو دوی بهر دنیا ته خرڅ کړي په هغې کې وګټي او بیا وایي چې مصنوعي دلته کې یو شارټیج پیدا کړي او بیا د بهر نه هغه امپورټ کوي او په هغې کې بیا پیسې ګټي او د دې نتیجه کې کم چیني چې 60-70 روپۍ کیلو پکار وو هغه دې غریب ولس ته په 200 روپۍ کیلو ورکوي کم پټرول چې په 100 روپۍ لیټر پکار وو هغه ته په 300 روپۍ لیټر ورکوي او دا کرنګې د بجلۍ حال او دا کرنګې د ټولو څیزونو حال دی حال جماعت اسلامي دی تاسو ته دا درخواست کوو څنګه چې حافظ اشرف خان صاحب ویلي دا دعوت به په دې کلو کې یو جماعت ته یو حجرې ته یو پلې ګراؤنډ ته رسول وي خلک بارګر سکول وي الله پاک وایي تاسو د ظالمانو او د کرپټو خلکو د هغوی ملګرتیا مه کوئ تاسو د هغوی ولا تکن للخائنین خصیما تاسو د کرپټو خلکو په سر باندې پانګې مه اخلئ مه د هغوی دفاع کوئ مه د هغوی وینځل کوئ بلکې د هغوی مقابله کې ودرېږئ کومو قومونو چې کرپټ خلک رسو کړي دي او سم قیادت یې راوړاندې کړی دی کانفیډنټ خلک یې راوړاندې کړی دی مخلص او امانتدار منظم خلک یې راوړاندې کړی دی هغه قومونه نن مزې کوي لہذا نن چې دا حافظ الرحمن صاحب په ټول پاکستان کې د دې بېګۍ خلاف احتجاج کال ورکړی دی د عوامو د حقوقو د جذباتو ترجماني کړې ده آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعوت